بر شریعت سید السادات فخر السادات حضرت الشیخ سید نور عالم بابا جی مبارک رحمت الله تعالی علیه چې دا د سیدنا و مرشدنا خواجه پاکستان داتا خیبر پختونخوا سلطان الاولیاء حضرت شیخ الاسلام والمسلمین سید عبدالوهاب المعروف اخو الپنجو بابا رحمت الله تعالی علیه نسب مبارک ته او نسبی نسبت هم حضرت اخو الپنجو بابا رحمت الله علیه سره ده او د طریقت نسبت هم حضرت اخو الپنجو بابا مبارک رحمت الله تعالی علیه سره ده. حضرت خواجه خواجگان سید نور عالم بابا جی مبارک رحمت الله تعالی علیه د خپل تر مبارک د حضرت سیدنا خواجه محمد عیسی بابا مبارک رحمت الله تعالی علیه مریدو د خپل تر مبارک او دا مبارک په یو مذهبي غریلو کې ګرانه کې پیدا شوی او مبارک د وخت ډیر جید عالم او د سلسله د چشتی مبارک کې ډیر عظیم خدمات په خپل ژوند کې وکړل او د تورونه هجرت کو دلته بخشالی ته گجرات طرف ته دی مبارک هجرت فرمایلی او دیزی کې دی د کلمې خدمات کړو د دین اسلام تبلیغ کړو او الله تعالی د دې د زهد او د تقوا ډیر زیات په خپل وخت کې شهرت ګرځولی او د دې مجلس په یو ډیر علمی مجلس و چې هغې کې به د وخت جید علما راتله او د دې نه به فیضیابه کېده او هغه علماو ته به چې څه علمي مشکلاتو نو مبارک ته الله تعالی داسې پوهه ورکړې وه چې هماغه وخت په علمي نقطه نظر سره د هغې جوابونه ورکړه. حضرت شیخ الاسلام حضرت خواجه سید نور عالم بابا جی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه ډیر مریدانو چې هغې کې مشهور مرید چې د دوی د سلسلې د چشتي مبارک کې یو عظیم ستوری دی یو ځلنده ستوری دی حضرت شیخ المشایخ سلطان المشایخ حضرت سید علی سنډیا غوث مبارک رحمت الله تعالی علیه چې د دې شاګرد هم او مرید هم سبحان الله او دینه علم ظاهر حاصل کو او علم باطن هم حاصل کو او دوی مبارک ورته بیا د خلافت اذن کو او هغه لاړو مبارک په چکیسر کې بیا د سلسله د چشتی مبارک عظیم خدمات کړو. حضرت نور عالم بابا جی مبارک رحمت الله تعالی علیه تاریخ وفات او تاریخ پیدایش نامعلوم دی او دوی مبارک چې کله ورحلت کو نو د دې په جنازه کې د وخت علماء کرام ډیر عظیم خلک شيوخ مشایخ شرکت کړو او د غیر چاپیره چې څونه قبرستان دی نو دوی کې د دوی مبارکانو اولاد پکې دفن دي د دې خاندان پکې آرام فرما دی کال په کال به د دوی پکې د اور سم کېدو خو اوس داسې حالات دلته دي چې لکه د دې اولاد کې څوک نشته چې د دې د ایصال ثواب په حق کې داسې محفل کوي داسې د تورو صاحبانو به هم کال په کال سالانه عرس کېدو خو هلته هم داسې د اولاد کې څوک پاتې نه شول چې د خپلو مشرانو د خپلو نیا نیکونو د ایصال ثواب په حق کې محفل منعقد کوي. الله تعالی دې د دوی مبارکانو په اولاد کې هم او د تورو صاحبانو په اولاد کې هم د طریقت او د شریعت ښکلي خلک را پیدا کړي چې د خپلو نیا نیکونو د خپلو مشرانو هغه اسلافو طریقه د چشتي مبارکې خدمتونه په خپله علاقه کې په ښکلي انداز سره وکړي. الله تعالی دې زموږ د ټولو دا سلامي موږ ټولو دپاره د برکتونو د رحمتونو د فیض یو ذریعه وګرځوي. الله تعالی دې د سید نور عالم بابا جی مبارک رحمت الله علیه جمله صاحبانو سره زموږ مرشد پاک مبارک سره دی الله تعالی درجات بلند وګرځوي. د دې په حق کې یو ځل الحمد درې پیرې سورې اخلاص شریف اول آخر